یو مومن دی یو مسلمان دی. دې باندې مختصر خبره کو چې دا دوه خبرې پکې حل شي. یو سړی مومن دی یو سړی مسلمان دی. زه وایم مومنان چې په مونږ کې کم موجود دي اوس چې دا کم حاضر دي چاپېره زما د آواز اوري که زه یې په خپله بیانوم زه مومن نه یم. زه مومن نه یم. هېڅوک مومن نشته په دې زمانه کې چې یو سړی وایي چې زه به مومن یم زه به جنت ته ځم زه د جنت ټیکهدار یم زه به لومبې په پل صراط پورې وځم زه به د حوض کوثر اوبه څښم زه به د عرش د سوري د لاندې ولاړ یم زما به د نبي علیه السلام شفاعت نصیب کېږي. دا سړی ګوره مومن نه دی. اوس چې کوم موجود یو سړی دی ما سره په ګز کې ما سره دی په پیته کې یو سړی هم پکې مومن نشته سره ځما یو سړی هم پکې مومن نشته سره ځما. یا ما ته خبرې ورانې کوي ورانې خبرې نه کوي چل ما خوله ورانه د خود به ورانه خبره. مسلمان به د ځان نه جوړول غواړي. ګوره مومنان یو نشته لیکن مسلمان به د ځان نه جوړ کړي. مسلمان دې ته وایي چې په ظاهر کې تا د خپله قوره داسې جوړه کړې ده د خپل شکل دې داسې جوړ کړی دی چې ګوره تا باندې د مسلمان اطلاق کېږي چې ته مسلمان یې چې په تا باندې خو ظاهر کې اطلاق وشي چې دا مسلمان دی چې ګوره په تا باندې اطلاق د مسلمان نه کېدو بیا خو د سره هیڅ نه وخینه بیا خو ورځه بیا خو جهنمي. مومنان خو مونږ یو نه یو. مومن دې ته وایي چې هغه په غایب کې چې د ټولو خلکو نه پټ دی په کمره کې یوازې دی په دیره کې یوازې دی په لاره یوازې روان دی هېڅوک ورسره نشته دی بیا هم د الله نه یریږي د الله د یرې ګناه نه کوي. دا سړی کامل مومن دی. اوس دا سړی څه دی؟ مومن دی چې د خلکو په نه موجودګۍ کې د ده سره هېڅ خایل نشته هېڅوک منع کوونکی نشته دی بیا هم د الله د یرې نه هغه کارونه کوي. دا مومن دی. نو مومنان خو مونږ کې هېڅوک نشته ځکه چې د چا سره ټچ موبایل دی هغه مومن مسلمان نشي جوړېدی. اول زه بیانوم چې ټچ موبایل د چا سره دی مومن نه دی. مومن نه دی. که شیخ الحدیث دی که شیخ القرآن دی که چرته عالم دی که په منبر ناست دی که په محراب کې ناست دی که په منبر ولاړ دی که په محراب کې ولاړ دی که په مدرسه کې درس او تدریس کوي د مدرسې طالب العلم دی په حج کې د بیت الله نه طواف کوي د حج نه حج کوي د بیت الله طواف کوي هلته عمرو لځي دلته حجونو لځي دلته الله ته کته اوبره کېږي چې ټچ موبایل له سره مومن نه دی. زما فتوا شو زه رجسټرډ مفتی یم. ګورئ ښه زه متخصص یم. ښه دا فتوا زما ده وایي ښه چې چا سره ټچ موبایل دی مومن نه دی. ظالم یا ما سره هم ټچ موبایل دی زه مومن نه یم. ښه مومن دې ته وایي چې په خلوت کې دی ناست دی په خلوت کې دی ولاړ دی په خلوت کې دی روان دی په خلوت کې دی ولاړ دی او دې د الله نه یره کوي چې ګوره زما الله ما ته ګوري زما په سر حاضر ناظر دی او زه به دا ګناه نه کومه زه به دا کار نه کومه. نو دی اوس مومن دی. او چې د چا سره ټچ موبایل دی چې خلوت کې شي نو کو مولا دی کو شیخ الحدیث دی پې هم ګانې او هم پې بیا ډرامې دا به بیا دی هر څه کوي. نو چې دی پې هر څه کوي د هغې د وجې نه دی مومن نه دی. اوس زما د ډایګرام ته وګوره که د بار نه یو هندو راولي یا بل چې دی مسلمان دی او دی څه دی مسلمان دی. مومن اطلاق خو د زړه نه دی که نه چې په زړه کې ما د الله نه یره وکړه خو چې زما د شکل شبهې ته وګوري او دا مسلمان دی. مسلمان اطلاق خو روانې کېږي که نه کم از کم چې مومنان جوړ نه شو چې مسلمانان جوړ شو. اوس دا ګوره دا بېګیرې ټول پاسه ګیان ورسره راوله وید راوسره بار نه ناشنا سړی راوله هېڅوک به پکې دغه هندو معلوم نه کړي د هندو به پکې څوک معلوم کړي. هغه هم ګیره خرایلې ده تا هم ګیره خرایلې ده هغه هم لاس ته پېکړه اچولې تا هم لاس ته پېکړه اچولې تا هندو یو شي. دا خبرې زما لږې سختې دي خو لکه دا هغه بجلیګر مولي صاحب چې باید یو ورځ به بیان وکړو بیا به یو میاشت په جیل کې یو ورځ به بیان وکړو جمعې که نه یا به چېرته په پروګرام کې بیان نو بیا به څه وکړو بیا به یو میاشت په جیل کې. نو دا جیلونه دا خو د مولیانو قسمت دی دا به ځي راځي دغسې مسله نه خو لکه د عوامو په خبره عمل درآمد نشته لکه هسې خبره